بني اسرائیلو کې یو سړی او د مال او د دولت د پاره ډېر واره خپل تره مړ که چې ترې مړ که نو هغه ترې یوړ او هغې په بل کلي کې وغورځاو او په هغې کلي والا باندې دعوه وکړه چې زما ترې وجلی دی خبره راله موسی علیه السلام له فیصله راله مقدمه دغه وخت کې د تورات حکم شرعي لا نو راغلی موسی علیه السلام ته ټوله واقع بیان کړه موسی علیه السلام الله نه د دغه مسلې حل غوښته رب العالمین ورته وی چې یو غوا دي دوی حلاله کړي او د هغې غوا یو حصه هغه د دې مړي پیو جنګوي او دا مړي د پیو وایي دا مړي به راجمدي شي دی به په خپله باندې و چې چا وجلي موسی علیه السلام ورته وی د دې مسلې حل مې د الله نه وغوښت رب العالمین راته وی دوی د یو غوا حلاله کړي او د هغې یو حصه دی په مړي وی مړي به راجمدي شي په خپله به قاتل وښیي موسی علیه السلام ته وی موږ پورې ټوقې کې موږ وایو سړی وجلی شوی دی مړی شوی دی د قاتل تپوس در نه کوو ته وی غوا لاله که موسی علیه السلام ورته وی زه په الله باندې پنۍ غواړم د دې خبر نه چې د تاسو سره ټوقې وکړم زه ټوقې نه کوم دا حکم شرعي دی دوی ته چې پته ولګېده چې دا حکم شرعي دی په کار خو دا وه چې غوا یې لاله کړې وه د هغې په یو حصه باندې به یې مړی والي او ابه راجمدی شوی و بل قاتل به یې ښولی خو دوی قسمه قسم تپوسونه شروع کړل چې دوی تپوسونه شروع کړل رب العالمین په مسله سخته کړه د هغې غوا داسې اوصاف بیان شو چې په هغه علاقه کې داسې غوا نه وه وی دا غوا دا به وړم نی دا به زړم نی دا به جوتیم نی دا به رټیم نی عجیبه صفات بیان شو دا غوا نه وه 40 کاله د بني اسرائیل غوا پسې ګرځېدلي دي 40 کاله مړی هم پروت دی خرابېږي نه د موسی علیه السلام معجزه ده مړی پروت دی نه خرابېږي دوی 40 کاله غوا پسې وګرځېدل اخیره کې انشاءالله ووی چې انشاء الله یې ووینو الله پاک غوا پیدا کړه